وهم د انسان پیدا شي نو داسې بیا سوالات ذهن ته راځي دا د شیطان وسوسه وي دا خیال مې راځي چې د دنیا نه مخکې د الله د موجودګۍ باره کې مختلف خیالات او اشکالات راځي نو دا د دهریانو عقیده ده تا ته خو چې راځي نو په دغه خیال نه راځي خو د شیطان وسوسه ده فورا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم د دې مخکې بادشاهانو په زمانه کې هارون رشید بادشاہ غالباً زمانه کې یو کمیونسٹ دهری هغه راغی وی زه ستاسو د یو غټ مولا سره مناظره کوم نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ کې لوی عالم هغه خلق فکرمن شو چې راسې نه زمونږ دا مولا خبره یا شکست اخري خبره بیلی علم کې کله خبره نه نو یو طالب العلم وی چې زه به ورسره مناظره کوم په پروا مه کوه یو تپوس بل تپوس بل تپوس یو تپوس یې اخري دا وکړو چې د دې الله نه مخکې څه الله نه مخکې څه هغه ورته ویې ته شمار شروع کړه 1 2 3 4 5 وی د دې یو نه مخکې څه یو نه مخکې خو څه نه وی عجیبه خبره 1 2 3 ته په خولې شمارې او مخکې ته څه نه د الله علم تا ته څه کېدی الله نه تا لیدلی دی نه لیدی شي کافر خو بیا په قیامت کې نشي بیا وی تاسو وایئ چې الله هر حالت کې څه کوي خیال کې راغله نو الله په دې وخت کې څه کوي هغه ورته یو څه پورې خو تا تپوسونه کول دی اوچت ځای کې ناست وي او زه لاندې ناست وم اوس ته راکوشه چې زه بره کښېنم ما ته خو حق حاصل دی نو هغه نه وړوکی بچی نوجوان هغه بره کېناسته او مردار لاندې کېناست وی اوس تپوس وکړه چې الله څه کوي وی الله څه کوي وی الله دا کوي چې ستا غوندې پلیت مردار کافر دی د دې تخت نه راکوز کو زما غوندې قیمتي مسلمان یې په دې تخت باندې کښېنو دا الله خیال کې مراله دا سوالات راځي غلط توهمات د شیطان وسوسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سحر ماښام سلسل پیرې وایه انشاءالله د دې وسوسو غلطونه به خدای پاک درته شفا نصیب کی او بیمار الله دې بیماری ختمه که الله دې صحت کامله عاجله نصیب دا ملګری وای ما ته د څه شي مثلا پریشر پریشر مسله دا څه وخت پس په خپله ختمیږي سبق سړی وای یا دغه کوي دا مخکې امامت کوي یا بیان او تقریر کوي نو څه وخت پس دا په خپله ختمه شي
بار بار بیان کوا، تقریر کوا، امامت کوا، دې سره به دا مسله پخپله ختمه شي. او دارنګې د دې دا فرض کوا چې دا چاته زه لګیا یم نو دا په هېڅ نه پوهېږي، یعنې علمي لحاظ سره سپک نه، سپکوالي په بنیاد نه، په دې بنیاد باندې ایو کس ته ملا ته چا ویله که ته ډېر ښکلی تقریر کوې چې کوم ځای ودرېږې به دا لاسونه وهې راوهې دا هوا په سکونو باندې ټوله وشلوله، دا دونه تیز تیز تقریر دا دې څنګه زده کړه؟ ویې سړیا ما وی چې زه تقریر زده کوم بس وی دلته د ګوپیانو پټی و، ګوپیان پکې ولاړ، زه به لاړم ورته به ودرېدم ګوپیانو ته به مې دا تقریر کوم. اوس ګوپیان خو قریبانان خبر نه دي که نه چې دا د څه وي، ښې وي بدې وي. وی اوس چې زه کښېنم زه ما ته را ټول ګوپیان ناست دا بهرحال یو مزاحي خبره وه هر څه چې وه، خو مقصد دا دی چې ته چې منبر باندې کښېنې یا ودرېږې یا امامت ته مخکې شي، وی دا د پیغمبر منصب دی، زه الله په دې ودرولم نو بس اوس زه پوه یم. دا به نه کوې چې نور ته به سپک نظر کې، یو ادنا مسلمان ته به سپک نظر نه کې. نو دا پریشر دا به د دې سره چې کوم دی نو ختم شي. او دا رب اشرح لي صدري دا هم ټیک ده، خو دا اصل کې د دې لکنت د دې ژبې د کولاوېدو دپاره، د دې دپاره چې کوم دی کله مانځه ته مخکې ودرېږي نو هغه دی دا ان صلاتي و نسکي و محیاي و مماتي لله، دا آیتونه دا د مانځه د ودرېدو نه مخکې وایه، انشاءالله بیا به داسې حالت درته نه جوړېږي. ذهن مې کمزوری دی، هر مانځه پسې دا ښی لاس په دې سرک دا 11 پیرې دا یا قویو دا وایه په یوه سا، او دې پسې رب اشرح لي صدري دغه سورت علم نشرح، سورت علم نشرح دا وایه، او سبحانك لا علم لنا الا ما دا پلار دی ګناهګار مجرم دی، ډېر غلط کارونه کوي، قرآن حدیث نه انکار کوي، استغفر الله، شرک کوي، رشته ختموي، د لور حق نه ورکوي. د دې نقصان زامنو ته شته نه، زامنو ته نقصان نشته. البته چې کله هغه ژوندی نو ټول مال د هغه دی، که ښه سړی دی او که خراب سړی دی خو پلار دی، ملکیت د هغه دی، مال د هغه دی. البته چې مړ شي او بیا یې کوم زامن جوړونه ژوندي نو هغې ته میراث کې به حق میلاویږي. نو اکثر دا میراث چې کوم دی په دې باندې خېټه زامنو اچولي نه، دا دې وکړي چې د قرآن مطابق دې عمل وکړي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، د لوڼو ته به سنګل حصه ورکوي او زامنو ته به ډبل حصه، او که په ژوند باندې ورکوي هغه نو د هغه خوښه ده، خو ظلم به نه کوي چې په ژوند باندې ورکوي نو لوڼو ته به هم حصه ورکوي او زامنو ته به هم ورکوي، یوازې زامنو ته به نه ورکوي. د مجرم شه په دې خبره د قبر د عذاب او د قیامت د عذاب د مستحق شو، د دغې نه ځان ساتل پکار دي، او په زامنو دې خبرې اثر نشته. البته زامنو له پکار دي چې هغه په طریقه پوهیږي، ځکه چې د پلار دی د پلار سره استیزا او غصه کنزل ویل دا نشته، نه به کې. د ابراهیم علیه السلام پلارو قدر به یې ولکو، ادب به یې ولکو، احترام به یې ولکو، چې بتخانې ته به تنو په شا به یې نه وړو، خو چې د بتخانې نه به راتنو بیا به یې په شا راوړو. دا خو د خدای دشمنۍ لته، د بوتانو عبادت لنو په امداد به ورسره نه کوو، او چې کله واپس به راته نو د خدای دشمنۍ نه به کور ته راته نو هغه بیا په اوږه باندې راوړي. نو د پلار حق ډېر دی، هغه که کوم ظلم کوي ته ترې د هغې بدل نشي اخیستی او پویولی شي، تبلیغ کې ولېږئ، تبلیغ کې ولېږئ، کوشش پې وکړئ. دا تبلیغان ورپسې کوي، تبلیغان خو چې په چا پورې ونښلي نو چې څو
چیچلې نه نو هغې پورې نه پرېږدي. خبره پوه شو. زموږ یو ملګری نن زما په خیال کې سبا له به ځي 4 میاشتو له راغلی وه بله ورځ بېګا اجتماع کې هم موجود و. ما ته یې ویل زه 4 میاشتو راځم. ما دا خو ډېره ښه خبره ده. بیا راته لا دا هم وی د شېرګړ یو کس یاد کړی هغې وی چې وی ما ورته وی چې څه خبرې اترې م کولې د دې تصوف باره کې. وی ما ته وی چې ستاسو پیر صاحب خو ډېر خراب سړی دی. نو هغه وی ما ورته چې ولې خراب سړی دی؟ د خرابوالي څه وجه ده؟ تبلیغ سخت خلاف دی. د تبلیغ سخت خلاف دی. وی ما ورته وی چې دا خو ټول مریدان تبلیغیان دي او دا دی موږ مخکې ما چله لګولې سیروزي او دا لګومه او دغه دی اوس بیا چلې دغه له 4 میاشتو روان یم او هغه نه مې تپوس کړی هغه او وایي چې خامخا لاړ شه دا خو ډېره ښه خبره ده چې تبلیغ خلاف ما ته وایي چې مه ته خدای دې بې خو باسه په بستره بیل په وګرځه دې خبرو ته خیال کوئ که چا درته وي که نه نو خیر موږ پورې نښلي نه خو پوهوئ نو دا ملګري کا کوم سوال کړی نو د پلار باندې محنت وکړي چې په تبلیغ کې یې بوځي. دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں چې څوک د دنیا مجرم ګناهګار تبلیغ کې لاړ شي الله پاک یې ښه کوي. دلته کې د پې وس رسي د مجلس ته راوله د مجلس کې برکات دي خامخا به چې کوم دی نو خیر ورته رسي. دا کېدی نه شي چې ته د عطرو په دوکان کې ناست یو خوشبویي دې باندې لګي هغه بس ستا سپېږمې بندي یا به چې کوم دی پوزه نه جوړوي د هغه د قوت شامه به دې ختم شوي. دا به خامخا فایده سړي ته رسي. دا کېدی نه شي خو په تبلیغ کې ولګوي نو د ده به 24 غنټې بل څه نه وي خو دغه یوه خبره وي دی به انشاءالله په خپله باندې ټیک شي. خدای دې ټیک کړي الله دې ورته هدایت نصیب کړي. دی وایي چې مولا صاحب وایي چې ښځه به په هفته کې یو ځل د پلار کره بوځي که د سړي بال بچ او مال ستاوي نو بیا دا بوتلل را بوتلل دا د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې کمپرومایز دی. د هغې په خپل منځ کې صلاح مشوره ده. که ښځه د خاوند په کور کې خوشحاله وي او دلته ورته څه تکلیف نه وي پریشانی خفګانې نه وي په میاشتو ضروري نه ده او که نه ستانه تنګی تیار وخت چې کوم دی که غوړي ډېر واچول نو په هغې غوسه کېږي که مالګې ډېره کړه په هغې چې کوم دی اسمان ته خېږي. خیال کراله دا درزما بېګا یو واقعه بیان کړې ملګرو ته چې یو ښځه راغله سړي ته یې ووې ملا صاحب ته یې ووې وی یاره داسې څه تعویض راله وکړه چې دا خاوند مې تابع شي. نو هغې ورته ویې د زمري د 60 ویښته راوړه او په خپله به یې ترې راوړې. هغې دا خو ګران کار دی دا به څه کوم خو ملګرو سره یې صلاح وکړه. ملګرو ته وویل ګران کار نه دی اسان کار دی پوه شوې. بس روزانه یو دړی غوښه وړه او ځنګل کې غورځوه ته ورته پټه کښېنه رو چې یو څو ورځې هغه زمری به پې عادت شي زمری به راته به یې خوړه بله ورځ دا غوښه ښکاره واچوه زمري ته ابا دې غوښه باندې شي ته به په دې سټ لاس راکاږه بله ورځ یو څو ورځې کې به ټیک شي بیا به ساو شي تا سره به عادت شي بس بیا یې بله ورځ د سټ نه ویښته را قینچي که را یې وړه هغه ویښتې را قینچي کې میاشت نیمه پکې تېره شوه چې راغې او دغه ته ملا صاحب ته راغې چې جي تا دغه خو مې راوړو ویښته خو مې راوړو. ملا صاحب ښه سړی او نیک سړی او صالح سړی او عالم ښه سړی هغه ورته وی خدای دې بې خو باسه د ځنګل زمری خو دې په ښه اخلاقو او په ښه خوراک باندې خپل تابع که او خاوند چې دا اشرف المخلوقات دی دا په ښه اخلاقو نه د دې خاوند سره مینه کوه محبت کوه که هغه وایي اوبه نو اوبه راوړه که وایي شربت نو شربت له راوړه که هغه وایي غوښه نو غوښه له راوړه مثال په طور که هغه وایي چاپي راله وکړه چاپي وله کوه ته بیا ګوره چې دا خاوند ستا هره خبره مني که نه مني. نو لږ غوندې دا کوشش کوئ انشاءالله چې حالات به الله پاک
ښه کوي نو د ښځې دپاره څه وخت نه دی مقرر چې دونه ورځو کې به پلار کره ځي دونه ورځو کې به هغه جدا خبرې دي هغه چې اختلافات راشي خدای دې نه راولي د ښځې د خاوند اختلافات دې خدای نه راولي بیا د هغې بچي به نو هغې ملاقات دی دا نه دی چې ښځه تا را واده کړه میا بیوي راځي تو کیا کرے قاضي ښځه او خاوند چې یو ځل په خپل منځ کې رضامندي ښځه نو دا جینۍ چې د پلار د کوره راودېدله نو هغې ته د پلار کور وي هغې ته خپل کور وي خو چې دلته را واده شوه او دلته دا خوشحاله وه نو چې د پلار کره لاړه شي یوه شپه وکړي وایي زه کور ته ځم زه کور ته ځم اوس د خاوند کور هغې ته خپل کور ښکاري دا پکې نشته خو ظلم به ورسره نه کوي ښه هسې نه د بوس سخی ته جوړ کړي په والو والو دا نرتوب به نه کوي دغه نرتوب نه دی دا ملګری وایي خوب کینم چې سمسیري قبرونو ته ننوځي او بیا راوځي نو د زه وایم چې دا خو به زما قبر ته هم ننوتی شي او دا خبره ټیک د مطلب دا چې دا داسې اعمال دي چې هغې په وجه باندې څه سنتو کې کمزوري راغلې ده ځکه سمسیره د عذاب والا شی نه دی خو بیا هم یرونکی شی دی نو چې اعمالو کې کمزوري خپل ځان کې د کم اعمالو کې کمزوري په سنتو کې هغه د ځان نه لرګ په خوب کې حرم شریف خانه کعبه لیدل ډېر ښه دي اشاره پکې دی چې لمونځ کې خشوع خضوع او توجه چې کوم دی ساته هڅه درېیمه داسې ده چې نن اوله ورځ ده سبا دویمه بروبره درېیمه داسې ده نو درېیمه د مړي دا مطلب دی چې یو سړی جنازې له نه ایتلی تعزیت له نه ایتلی نو دی د 3 ورځو پورې دننه په دې 3 ورځو کې به د هغه کور والا تعزیت لځي مړي ته به دعا هم کوي خبره پوه شوې د هغې سره به کیني خو دا ده چې ته جنازه دې هم کړې ده تعزیت دې هم کړې او په درېیمه بیا دې چې کوم دی سهار وختي یا په 10 بجو کې چې کوم دی نو بډې والي ځکه چې خیرات یې کړی دی مونږ خو چې خیرات مړي پسې ونه کړي تشه کندې خفه کړه مونږ ورته وایو دا کنده نه ده دغه پیسې راواله په جومات کې ولګوه دغه پیسې راواله مدرسه کې ولګوه نو دا درېیمه په ځان داسې مقرر کول لکه چې اوس مونږ خلکو په ځان مقرر کړې ده چې جنازه مو هم کړي تعزیت هم کړی د مړي واله ته سره ملاو شوي هم یو دعا مو ورته کړي جنازه مو پې کړي او په درېیمه ورځ باندې بیا سهار وختي هلکه څه چل دی د پلاني درېیمه ده د پلاني درېیمه دغه درېیمې مرېیمې په شریعت کې نشته 3 ورځو کې بدن دننه دعا ها البته هغه سړی د 3 ورځو نه پس هم تلی شي چې په کراچۍ کې دی او راغی خبر شي چې هلکه فلانی خو مړ دی او نن خو یې 9مه ورځ ده 6مه ورځ ده 5مه ورځ ده خیر دی دې دعا لاړ شي که ډېره موده پکې تېره وي بیا دې نه ځي ډېره موده پکې تېره شوې وه بیا دې نه ځي بیا دې هغه هغه ته نه راتازه کوي ښه دا ملګری وایي چې په سیده وچه ځمکه روان یم بیا خټې د هغې کې ډوب شم دا خټې فتنې فسادات دي او ګناهونه دي اعمالو کې درنه کمی راغلی د هغې نه توبه وباسي دا ملګری وایي دا ښځه خوب ویني چې هغه بله ښځه تور مار راومخه کړې ده هغه راله زما خپو کې راپرېوته مال ټک راکړ دا د دولت او د مال سره محبت دی او د شیطان عظیمه وسوسه ده معلومه ده چې دې زنانه کې ستر پردې کمزوري ده د ستر پردې کمزوري ده او خصوصا د سر د نه پټولو زنانه اکثر په کور کې ناستي سر یې پټ نه وي
نو دا لعنت پې ورېږي. نو که داسې کمزورۍ موجودې وي ادرې ځان نه لري. دا خوب چې تا زنانه به لیدلی ځکه چې دا صیغې د مؤنث لیکلي یا به تاسو ډېر قابلان یې مذکر مؤنث فرق به نه شئ کولی. خو خیر بهرحال وایي چې یو قبر به پنځه شپږ قبرونه دي اوږده غټ او هغې قبر باندې یو سپین ږیری سړی ښکلی ناست دی ټوپ پټکی وغیره په سر دي سپین رنگ جامې دي او خپې اوږدې کړي دي او د دې زه د قبرونو سره یمه ما ته وایي چې یو تیلی نه هغه وریجې راوباسي موټې چې دې باندې ما سره صلی الله علی محمدin درود شریف وایه. د دې ټول خوب مقصد دا دی چې درود شریف کثرت کوه. درود شریف څومره ډېر ویلی شي درود شریف وایه. کم از کم 1500 پیرې د ورځې. دا ملګری وایي خوب مې لیدلی چې د سکول په ډسکونو کې تاسو مخکې ناست یې او زه وروستو ماشومه خور مې ده شور کوي تاسو صرف وروستو وګورئ. خیر دی ښه خبره ده. دا مخکې والی دې ته اشاره ده چې د علماو اتباع کوئ علماو تابعداري کوئ هغې درته نیکه لار ښیي او مونځ کې چې کوم دی دا ترتیب کوئ که زنانه کوم مانځه کوي چې هغه د نارینهو نه وروستو چې کوم دی نو وي هغه ماشومان یې ولې نه وي. دا ملګری وایي مور مې وفات شوې خوب کې وینم جنازې ځای ته په تلو کې ما ته داسې ښکارېږي چې زه لیټ کېږم وارخطا یم چې لیټ نه شمه. دا بلا خوبونه یم. نو دې کې دې ته اشاره ده چې هر عمل نیک کې که مونځ دی که جنازه ده بر وخت چې کوم دی جنازې ته ځان رسوه. دا ملګری وایي چې په خوب وینم پلار مې مړ دی مرحوم هغه په کټ کې ناست دی او غمجن دی ما ته اشاره وکړي چې تا سره پیسې شته زه په سوچ کې پرې څه پیسې دي زه د هغه په خپو کې سر کېدم جاړم. د دې مطلب دا دی چې هغه پسې ایصال ثواب کوه او چې کوم کسان ژوندي دي ستاسو په رشته دارو کې محتاج دي د هغوی سره د خپل وس مناسب تعاون او امداد کوه. دا ملګری وایي چې ملګري مې دي هغه ریل پټلۍ جوړوي آخرت دپاره چې کوم دی لاره وارولی تم کوشش کوه آخرت دپاره لاره دا ده چې نیک اعمال کوئ.
دا ملګری وایي خوب کښېنمه ګاډي کې روان یم یو ځای ته ورسېدم هلته نوم لیکلی جهانګیره چې ورکوز شومه دروازه کې ورننوتمه او ګورم نو د جنت څه منظر راته ښکاري بیا وروستو د کلي یو منظر راته ښکاري بل چا راته وویې تا سره کارډ شته نو ما ورته ویل ما سره کارډ نشته د دې مطلب دا دی چې ځان سره د آخرت دپاره توښه یوسه د آخرت کارډ یوسه لکه څرنګه چې بغیر د شناختی کارډ نه ته پاکستانی نه یې اگر که شناختی کارډ د سره دی خو کور دی تا پاکستانی نه یې صاحب وایي جیل کې به دی اچوي نو دا قرنګې بغیر د کارډه ګورې جنت ته نشي تللی کارډ هلته دا دی چې نیک اعمال دي دا ملګری وایي چې ښځه مې وفات شوې ده او مهر یې پاتې شوی دی دې کې دا قانون دی چې کله ښځه مړه شي که نه او اولاد یې وي نو د دې خاوند د ښځې په دغه مال کې څلورمه حصه کېږي او که چرته اولاد یې نه وي نو د دې خاوند د ښځې په دې مال کې یوازې مهر نه که نور سمي نیمه کېږي او باقی چې کوم دی د ښځې د اولاد کې که بچي وي نو هغې ته هغه طریقه به وي للذکر مثل حظ الانثیین چې هلک ته به ډبل حصه او جینۍ ته به سنګل حصه میلاویږي اوس چې ده ته پکې خپله حصه میلاو شوه نو که چرته د دې جینۍ مور پلار وي نو ولکل واحد منهم السدس شپږمه حصه به پکې چې کوم دی هغه مور پلار ته میلاویږي خیال کې مراله او بیا که نور وارثانی ځکه دې کې نور څه تفصیل نشته نو په کاغذ باندې ولیکئ او مدرسې ته مفتی له لاړ شئ چې پوره فتوا درته درکړي خو ستا پکې چې کوم دی د دې خاوند د ښځې په مال کې نیمه حصه رسي چې اولاد د دې ښځې نه وي که اولاد یې و نو د دې سړي پکې څلورمه حصه رسي په خبره پوه شوې او باقي د اولاد د شیعه د کور خوراک جایز دی که نه که داسې عام غوندې ترکاري مرکاري وي خیر دی خو ذبحه نه چرګ وغیره دا نه بینډۍ که در درکړي خیر دی ویې خوړه څه نقصان پکې نشته دا ملګری وایي چې موټر سایکل مې اخیستی په دې نیت چې دلته به زه م راځم الله دې توفیق درکړي قرض دی د دې قرض دپاره د الله پاک دې قرض خلاص کا او وروسته د دې هلکان نه د قرض دعا والی هغه وایي انشاءالله زر تر زره به خدای خلاص کړي دا ملګری وایي چې خپل روزګار دپاره کوشش کوم مختلف خیالات مې راځي بیا په شا شم یعنې هغه کار نه وروستو شمه صورت اخلاص 200 پیرې پابندۍ سره وایه قل هو الله احد انشاءالله الله پاک به درته مخه خلاصوي د قرض د دعا دپاره د دې ملګرو به وروستو دعا والی او الله دې د خپل کور درکړي الله دې د خپل کور نه بلډینګ مالک کا دا ملګری وایي چې بیمار املا باندې درد دی الله دې صحت نصیب کا او د هر مانځه نه بعد د مانځه درود شریف اللهم صل او اللهم بارک دا چې دواړه وویلی شي نو دا درود شریف دی د مانځه ښه دې ته درود ابراهیمي م وایي او دې ته موږ د پښتو په عامه اصطلاح کې د مانځه درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انك حمید مجید دا سوزل شو دا یو سوزل شو یو دقسې به دا 11 پیرې په مانځه پسې ووې بیا به په دې لاس شو خیر دی ښه سنت وغیره په مانځه پسې یې وکړه په دې لاس به شوف کړي او به ملا یې راکاږه انشاءالله هفته کې به دې خدای پاک د ملا درد ښه کړي
خدا ملګری اوسم سعودي کې دی، وایي چې زه ستاسو شاګرد یم او په سعودي کې یم، دعاګانې راته ډېرې کوي، الله دې دنیا آخر ښایسته کړه، الله دې د دنیا آخر کامیابیانې نصیب کړه. دا دعا راته وکړي چې الله مې خپل وطن ته په خیر خیریت درولي، الله دې خپل وطن ته هم په خیر خیریت سره راوله، او الله دې په دې خپل وطن کې د حلالو د رزق ګټلو اسباب مهیا کړي. دا ملګری وایي زما ډنټري ټیسټ دی د MBBS، الله دې کامیابي نصیب کا. د نن نه سار نه شروع کا، د سبا سار نه هر سار چې کومه دی نو دا سورت قلم وایي، نون والقلم وما یسطرون، 29 پاره کې 2 نمبر سورت دی. هغه وایي چې د خلکو مانه ډېر توقعات دي، بس الله دې کامیاب کا. د خپلو یارانو دوستانو ته مو وایه دعا راته کوه، هر ماسخوتن 2 رکعاته صورت حاجت کوه، او هر سار دا صورت چې کومه ده نون والقلم وما یسطرون وایا، ان شاء الله الله به کامیابی نصیب. دا ملګری وایي کله کله خو خشمه د نیکی کارونه ډېر کوم، کله کله چې کوم دی نو داسې وخت راشي چې ګناهونه رانه کېږي، انسان کمزوری دی. د تصوف په حالاتو کې دا 2 حالت سړي باندې راځي، یو حالت د قبض، یو د بسط حالت دی ته وایي چې دی نیکی کوي او نیکی ته زړه خوشحالی او زړه نیکو ته کېږي، او قبض حالت دا دی چې د نیکی طرف تړل نه کېږي، نیکي نه کوي نو بیا پریشانی. دا پریشانی چې کوم دی نو ښه د خیر دی، کوشش دا کوه چې داسې حالت راشي. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا وایه دې سره به خدای رحم کوي. دا ملګری وایي زما د خور په مرۍ باندې برګی دی، دې دپاره څه وظیفه دې دپاره به ساخت او تعویض دې وروستو درکړي، او دغه وکوي دې دپاره وسلین یا تیل راوړي چې دم چا باندې جادو وي د هغې اثرات څه دي ما ته پته نشته. البته وظیفه دا ده چې ماسخوتن سملي نو 21 پیرې بسم الله، 1 پیره الحمدو، 6 پیرې آیت الکرسی، او دا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا اخیری 3 سورتونه، دا 3 پیرې وایه. اول قبله طرف ته د 4 واړو طرفونو ته شف کوه، اسمان طرف ته، ځمکې بیا په دې لاسو شف کوه، په ټول بدن راکاږه. انشاءالله که څه سحر جادو در باندې شوی امي هغه به خدای ختم کی، او آینده به د باندې چلیږي. خدا وظیفه و پابندۍ سره کې هر ماسخوتن چې وده کېږي دا به وایې ښه. درود شریف وایه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله څومره ورګرېدل تر راغلي، هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي، هر قدم یې ګناه معاف کړي، درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین مصائب و تکالیفونه په امان کې، کورونو کې خیر برکت نازل کړي. دا څومره ملګرو د مختلفو قسم دعاګانو دپاره ویناګانې کړې وي، الله د هغې هغه ټول حاجات پوره کړي. که څوک بیمارانی شفا کامله عاجله ورته نصیب کړي الہ العالمین. که چاته څه قسم حاجت وي، قرضداري د قرض نه اخلاص کړي، د حلال و فراخ رزق نصیب کړي، د مصائب و تکالیفونه په امان کې، انسانی اسمانی آفات و بلیاتو نه حفاظت نصیب کړي. الله دلته تا موږ را جمع کړي د دین په خاطر باندې. خدای دغسې مو د عرش معلا د سوري لاندې را جمع کړي، د نبي علیه السلام د جنډې لاندې مو پاسې جنت الفردوس کې مراجمه کې. زموږ دا ناسته د خپل رضا سبب وګرځې، مینه محبت هم د خپل رضا سبب وګرځې. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي یا الله، زموږ دا ناسته د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځې، او د هر قسم آفات و بلیاتو نه مو حفاظت نصیب. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه